الشواهد دو توابع او د توابع متابعت د دې تعریف چې کوم دی د متابعت مخکې تیر شو د هغه مثالم تیر شو د هغه حکم دې خبره پوه شو نن چې دې زمونږه سبق د تخصص فی الحدیث په دې لړ کې د شواهد دی نو فهمل الشواهد شواهد کی تعریف د شواهد تعریف چې کوم دی نو هغه څه دی لکه نو واوري شواهد شاهد کی جمع ہے شواهد چې دی دا د شاهد جمع ده د شاهد یو معنا چې کوم دی نو حاضر دی شاهد په معنا ده حاضر او یا گواہ شاهد کا معنی حاضر یا گواہ ہے تاسو ګورئ دا گواہ خو چې دی دا زیات مشهوره معنا ده خو چونکې د دې شاهد دپاره ګورئ یو شاهد دی گواه دی په خپله باندې چې ده دا منظر لیدلی مثال په طور یو واقع لیدلی دی د هغې نه ګواهي ورکوي یو دا دی چې د ده په ګواهۍ باندې څوک ګواهي ورکوي یو دغه دی نو دلته کې دا شاهد په معنا د حاضر سره قرآن کې راځي که نه ومن شهد منکم الشهر فلیصمه څوک چې ستاسو نه حاضر شو ومن شهد منکم الشهر څوک چې ستاسو نه حاضر شو نو فلیصمه دې دې څوک یا فمن شهد منکم الشهر ستاسو نه چې چا یعنی څوک د دې خبرې ګواه جوړ شي چې د میاشتې لیدلي خو به هر حال دا ړومبنې دلته په معنا د حاضر باندې مفسرینو مغسته دي نو پته ولګي دا او د حضور صلی الله علیه وسلم په صفاتو کې شاهد شتا شاهد د دې وجه نه چې دی نو کنز الایمان والا بابا لیکلی دي چې شاهد یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا ګوره دغه شاهد خازن بیا صحیح شاهد چې کوم دی دغه دی کې انا ارسلناک شاهدا محبوب بشک ته موږ لېږلې شاهد نو دا شاهد چې یو معنا حاضر شو نو معنا به دا شو چې ته موږ سره لېږلې حاضر او بل معنی گواه هم ده نو د دې یو سړی دی حاضر خو دی او ناظر نه دی ناظر نه دی نو دی به څنګه ګواهي ورکړي دی به وایي چې هلکه زه دا فلاني کار کې زه هغه وخت کې وم تا لیدلی دی دی چې ما خو لیدلی نه دی ضروري دی مثال نو بیا هم دی د ګواه دپاره هغه شانته کې نشته اهل هغه شان نشي جوړېدلی نو د دې نه معلومیږي دا چې ګواه به چې دی نو دا به صحیح دی به حاضر هم وي او دی به ناظر هم وي دا دواړه خبرې پکې راغلې د دې وجې نه چې دی کنز الایمان دغه کومه ترجمه چې ده نو دا یاد ساتئ دا تقریبا علما راولګېدل د هندوستان هغوی چې کله دا ترجمه راکړو دی چک کړله د څلوېښتو تفاسیرو سره نو دا ترجمه د څلوېښتو تفاسیرو سره موافق وختله څلوېښتو تفاسیرو سره داسې ترجمه اعلی حضرت صاحب کړې ده نو هغې کې دا خبره لیکلې ده چې شاهدن په معنا د حاضر او د ناظر سره نو تاسو که خیال وکړو دغه دی کې دا ټکي سمون خوري چې شاهد به څوک وي
چې دی به کوم واقعه چې کېږي نو هلته به حاضر هم وي او هغه به یې لیدلي هم وي د دې وجې نه چې دی دا شاهد شو او د ده ګواه چې کوم دی نو ګواهي بیا قبلېږي هم پوه شوې ښه نو ځکه اوس تاسو ګورئ او دا خبره چې کوم ده نو هسې دې کې لږ دا ټکي پکې راغی نو یو ټکي مو سره وخېږ دی چې یاره بعضې ټیم کې ذهن کې دا خبره راځي چې لکه دا خو لکه ځینې علما چې خیال یې نه وي داسې به ووایو دې خبرې ته خیال دی لکه علماو باندې مونږ هغه نه شو کولی طعن پې نه شو کولی خو یاره چې خیال یې په بې خیالۍ کې دا خبره کوي کله کله چې یاره دا هغه چې کوم دی دا حاضر ناظر د خدای خاصه ده که نه نو دلته پیغمبر علیه السلام ته الله حاضر ویلی دی او مخلوق ته ناظر په قرآن کې هم ویلی دی بل ځای کې نه وجوه یومئذ ناظره یعنی ناظرة الى ربها ناظره ناظره به وي او ناظره به وي که نه نو دغه دی وګوره نو دا مخونه چې دي دلته ذکر د وجوه د مراد کې نه دغه دی کل په کله دی ناظر کې دی به الله رب العزت ته کتونکي نو رؤیت د باري تعالی خو حق دی که نه هلته کې او دا یو قانون چې کوم دی نو دا نشي بدلېدلی بعضې قوانین نشي بدلېدلی چې کوم صفت د خالق وي هغه چې دلته د خالق دی نو به هلته هم د خالق وي او چې کوم صفت دلته د مخلوق دی نو به هلته هم چې دی نو مثال په طور دا نه ده چې هغه اوس خالق ته میلاو شو علیاذ بالله مخکې ورته نو اوس هغه خالق ته ټرانسفر شو نو چې کوم صفات د خالق دي هغې کې دا بیا نشي کېدلی بلکې که تو سره په ذات او صفاتو کې څوک بل څوک شریکې نو بیا معامله بل خوا ځي که نه دې وجې نه د حاضر او ناظر دا د مخلوق صفت دی پوه شولې لکه څنګه چې تاسو ګورئ د هغه لیکلي دي صاحب الحاوي للفتاوی وایي چې دا هغه چې کوم دی لو حجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما أعددت نفسي من المسلمين ويكا زمان د سترګو نه یو وار یو ساعتم چې رسول الله عليه السلام پرده شي پټ شي مخفي شي نو زه به ځان د مسلمانانو نه شمال دغه وخت بیا ځان د مسلمانانو نه شمال نو اوس دې څه معلومیږي فضل صاحب چې دی دا د فضل شیخ فضل صاحب باره کې دا خبره کړې ده نو هغه خو کله یو ځای کې کله بل ځای کې کله بل ځای کې هر ځای کې چې دی نه دی چې فلاني ځای کې یا فلاني ځای کې یا فلاني ځای کې نه لو حجب عني رسول طرفة عینین وی د فنا فی الرسول مقام حاصل کړی دی نو بس هغه ته چې دی نو هر ځای کې ورته محبوب علیه السلام په نظر راځي نو اوس چې کله داسې شو نو د حضور علیه السلام د روحانیت کمی نشته دا زما استاد سترګو د رویت کمی چاله الله دغه طاقت ورکړی دی نو ځکه خو وایي سالک سوی وی حضور اپنی محفل میں خود جلوگر ہے لیکن دل کے آندوں کو نظر آیا نہیں روحانیت د حضور علیه السلام خو الله رب العزت چې کوم دی نو هغه خو حقیقت محمدیه نورانیت محمدیه باندې خو دا ټوله دنیا رنګ کړې ده رنګ کړې ده څه مو خیال دی ها اوس تاسو ګورئ هغه وایي زه د زړه په مدینه کې جانان ګورم هغه خبره ده که نه نو بس د زړه په مدینه کې خو چې دی نو ځکه خو دغه دې ته داسې اشاره کړې ده امام غزالی رحمت الله علیه خوش او وایي چې کله تاسو مونځ کې تکبیر تحریمه وکړئ او دا ټول بیا راځئ او دا خبره چې دی یوازې امام غزالي صاحب ده دا عبدالحی لکنوي صاحب هم لیکلې ده پوه شو که نه په سعاین مې کتاب بلکې وایي چې بیا کله تاسو الله ته داسې قرب حاصلوئ د رکوع نه بیا سجدې ته او د سجدې چې کله سجده وکړئ بیا دغه باندې په قاعده کښېنئ تشهد وایي نو دقه ځای کې بیا فإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضروه دا د عبدالحی لکنوي صاحب الفاظ چې لیکلي هغه درته ناول
فإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضر هلته کې خو چې دی نو د الله رب العزت په دربار کې تحیت لله والصلوات والطیبات السلام علیک چې کله حبیب علیہ السلام د حبیب په دربار کې حاضر بیا مونږ یو السلام علیک ایها النبی نو دا اخبار شو کده انشاء شو پوه شو دي خنو دغه دی کې دا عبد الهلک نبی سیب دا درفشانی وکړه په دغه ځای امام غزالی سیب سوی دغه ځای کې لیکي ثم احضر في قلبك النبي صلى الله عليه وسلم وشخصه الكريم وقل السلام عليك أيها النبي ودا ألك عبد الهي سيب دالي كلي دي أو إمام غزالي سيب دغلي كلي دي وتطبيق سنگكو ها تطبيق بسنگكو نو بدل کر تطبیق آسان دی عبد الهي لکلوی سیب چې کوم دی نو د هغه خلکو چې هغه د موږ خو معراج د مؤمن دی کنه دا هغه مؤمنینو حال بیان کړ دا کوم چې نظر والدي كم شيء نظر والد ناغي فإذا الحبيب في حرم الحبيب حاضرو أغي تخبز دغدي ناغي السلام عليك أيها النبي إمام غزالي سيبتوي بچانو د شکارو کې چې دغه له ورسره ثم محضر في قلبك النبي حاضر کې په دې ځل کې نبی صلی الله علیه وسلم او شخص کریم حاضر کې او دا ورته وایي چې السلام عليك أيها النبي تطبیق راغی نو کومه خلک چې هغه حضوریان نه دي هغه نظر ورته نه دی حاصل هغه مقام ته نه دی حاصل چې دی په حرم د حبیب کې چې دی حبیب یا مومن دغه مقام ته نه رسیدلی نو بیا دی حاضر کی دې خبره پوه شو وقل السلام عليك ايها النبي ها دا خبره په او دغه پر راغله دی نو بیا حضور ور خاندان دی کنه شاه عبد الحق محدث دهلوی رحمت الله علیه شاه خاندان الله اکبر چې دیتا د علماء محقق الاطلاق وایي شاه عبد الحق سبته نو دې مبارک شو دي کی الله اکبر وایي پس آن حضرت صلی الله علیه وسلم حاضر پوش کنه پس آن حضرت در ذرائع موجودات و در ذوات مصلیان موجود است هغه ول داسې دا دغه ولا پښتي ولا راجوړ کړه شالکا دا تسوي صاحب مولانا عبد الهي صاحب دا تسوي چې فیض الحبیب فی حرم الحبیب او مدینه منوره کې امام غزالی سے محترم دا تاسو سوای چې به حاضر کې نو عبد الحق صاحب راولګي دا ورته چې داسې چلې دې خبرې باندې پوهه کی فسآن حضرت صلی الله علیه وسلم در ظواهر موجودات و در ذوات مصلیان موجود است صحابه خبرې کړې ها نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی دغه چې کوم دی نو په ظواهر د موجوداتو کې او په ذوات د مصلیانو کې موجود دی دا خبره تاسو یې چاته کړې ده نو ده په اشعه اللمعات په شرح د مشکات کې دقه د تشهود په دغه ځای کې دا خبره ذکر کړې ده دې خبره پوه شو ها نو اوس کا شیخ سیبوی شیخ فضل سیبوی چې لو حجب عني رسول الله طرفه عين نو بس مقام ته رسیدلی نو ویل شي کنه او بل چې بس د چانه ورکی مثال په تو ناغوي زه د زړه په مدینه کې جانان ګورا په سیګرسي ته مو خیال او څو زموږ په شان کې لیونی وي یره مدینه منورې ته دعا مثال بس دار چا د خپل حد رفتار دی الله پاک دې موږ تاسو ته د نیکانو نظر نصیب کړي ها نو دی وجه شواهد چې د شواهد تعریف کې دا لیکي چې شاهد کی جمع ہے خوش شاہد کی جمع ہے شاہد کا معنی حاضر یا گواہ حاضر یا گواہ او دا راته وای نو چې شاهد معنی حاضر هم شو گواه شو نو پیغمبر علیه السلام حاضر هم شو گواه هم شو کنه شو ایدا ثبت شو ثبت بجميع لوازمه چې گواه شنو بیا د ټولو لوازمات سره ثابت شو ها چې شو د گواه د پاره چې صفکاری هغه غراغي ځکه چې پورز د قیامت بدی سو باب الحشر د مشکات شریف کې مولا علی قاری رحمت الله علیه لګیږي مرقات شرح د مشکات کې دغه ځای باندې لیکلي فيه تنبيه النبي على انه صلى الله عليه وسلم
حاضر ناظر فی ذلک العرض الأحمر. په دې کې تنبیه نبیه دی چې حضور صلی الله علیه وسلم مبارک چې کوم دی حاضر او ناظر دی. دغه دی مولا علی قاری رحمت الله علیه مبارک هم په خپل هغه کسر پرې نه خو په دې خبره. ها اوس اس یو ټکی دا خو په دې زمين کې رااله خبره بیا زوبخ کې او دم موږ دا خو دا غزاد مبارک دغه چې د چا د ذات هغه موږ دا لولو فوش کنه دې ته ناسو دغه خیرات ته ناسو کنه چې دا د درد آقا او د مولا صلی الله علیه وسلم خو سو ذهن کې والو کنه تاسو ګورئ لکه مثال په تور باندې بیا باندې ته کې سړی وي چې حاضر ناظر نو ما خبرو کوي دا ځنی ملګری لکه په علماء تنقید نه کوم ځنی ملګری د بی خیالۍ کې دسی وي چې حاضر ناظر خاصه د خدای الله نو ته به چې حاضر سمانا حاضر سمانا اما من شانه الغیبوبه حاضر چاته وي داغه د شان نه غیبی دي د شان نه غیبی دي یو معنا دا شو بل حاضر دا معنا چې په مدرک مبصر وي سترګو لیدي شي سترګو لیدي شي او دریم نمبر دا دی چې مشار الیه د هاذا دی مشار الیه د هاذا یو بزرګ دریم معنا غانې راوه حاضر څه ته وایي اما من شانه الغیبوبه دا باندې کلی کلی نه دي دا دغه نه دې صرف د معنا خبره تاسو کو اما من شانه الغیبوبه اوس کدا دغه تواله دا الله رب العزت دغه چې د شان غیبی دي الله په هر ځای کې موجود دی دې کنه ها مجاز موجود دی د علم او د قدرت په جوړ باندې نو ذات د باندې غایب اطلاق کول شي نشي کول خدارنګي هغه او سالک وي پاکره په هر کار کې موجود دی نه د بلبل په چغار کې موجود دی معنا دا چې دا ټول ستا په دغه بس دلالت کوي بل دا دویمه معنا چې ما تاسو ته وکړ چې دا مدرک مفسد چې پستر ګولې دی شي نو الله پستر ګولې دی شي الله پستر ګو باندې نشي دی هغه چې دی نو دا قران وی لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار سترګې د دې ادراک نشي کولای دې د سترګو ادراک کوي سترګې د دې په باندې احاطه نشي کولای لا تدركه الابصار نو دغه د یو بل معنا دا هم رااله بل معنی دا هم رااله چې یاره لا دغه چې کوم دی نو په مدرک مبصر نه دی پوه شو ها یعنې په سترګو باندې نشي خلا شي په سترګو باندې مثلا یعنی ادراک سترګې نشي کولی حاضر دی چې ادراک سترګې کوي مدرک مبصر دی نو د الله رب العزت ادراک سترګې نشي کولی خنداره ته وای یو داش درېمه معنا دا ده چې مشار الیه د هاذا وی حاضر دی الله ته په هاذا باندې اشاره کولی شي یعنی دا خو چې هاذا نبینا موږ وایو ټول امت په قبر کې به هر امتی و چې هذا نبينا محمد رسول جاءنا بالبينات والزبر او هذا باندې اشاره کیږي شي لکه ما كنت تقول في حق هذا الرجل قرآن کې وته اشاره راغلي دا حدیث اشاره شته حدیث کې اشاره شته دغه ما كنت تقول في حق هذا الرجل او بل دار دوه چې د قرآن کې اشاره شته ګوري نبی رسول په هاذا باندې ښه آیت کریمه دا څه ده ان اول الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي اشتكنا
دا موږ مقصد دا چې کوم ځای کې کوم بغیر هغه وکړو کنه لکه ډېر اقرب حدیث کې امر راغلی دا اولا په معنا د اقرب سره راغلی چې ان اول الناس بي يوم القيامه اکثرهم علی صلاة او کما قال په خلقو کې د ټولو نه ډېر اقرب ما ته په ورځ د قیامت نبی علیہ السلام پیغمبر اسلام دا اولا په معنا د اقرب سره دلته کې استعمال کړي د دوی له څوک په ما سره ډېر نږدې ما باندې ډېر درود لري اکثرهم علی صلاة ها بل اولا چې کوم دی دغه دی کې دغه راغلی دی نو په ما تاسو ته وویل چې په هازا باندې ته اشاره وکړي تابعداري کړي وهذا النبي دا سړی دا نبی چې کوم دی نو ما ته ډېر یعنی احق وي ډېر اولا وي ډېر اقرب وي پوه نه شو نو پیغمبر اسلام ته هازا ویل کنه قران کې ان اول الناس بابراهيم للذين اتبعوه مذکر حاضر یعنی کری او هذه باندې مؤنث او په تلک او په ذالک باندې تلک باندې مؤنث بعید تا او بل چې کوم دی نو په دغه او دغه سره چې کوم دی په ذالک باندې مذکر بعید تا اشاره کیږي اوس پدې دې کې ما ارزو کو چې دا حاضر راکړي نو قرآن عظیم الشان کې دا الفاظ د سراغلي دي چې النبي اولا بالمؤمنین من انفسهم دا اولا په معنا د اقرب ما تاسو وی قاضي ثنا الله پانی فضل رحمت الله علیه په ارشاد الطالبین کې دقه په معنا د اقرب غسته او ما تاسو د ابي حیات او عالم درکې وایي کې په معنا اسد خدای دا ندیدا په بي خیالي کې ویلي بي خیالي کې لکه سليمان عليه السلام ته خو الله رب العزت ډېر وی شان ورکړو میګي سوې میګي دا وایي چې یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون غیکړي کنه دا چې سليمان عليه السلام دا لخر په کس باندې چکې بے خیالي کې فکر به دی او موږ ته چې کوم دی نو باندې کې او به چکې نو دې ځای کې د بے خیالي دا ټکی یاد ساتي اوس نو ناظر په معنا د سر راځي اوس ناظر حاضر ناظر دعا ته ضرورت دې شاهد دې ټکی کنه په معنا د حاضر او په معنا د گواه سره نو ناظر چې کوم دی دا د اسم فاعل صيغه ده کنه او دا رنګ حاضر او حاضر دا تاسو درې ذهن کې راځي ناظر چې کوم دی نو دا او کتون کی ته ویل کیږي نو ته قران کې دا ناظر ناظر الى ربها ناظر راغلی دی په کتون کې دغه دی وګوره دا ناظر چې لګي او کله چې کوم نه د سي نظر نه کیو او دغه چې دی الله به آلات او چې دی نو هغه کتون کې ها اوس هغه چې کوم دی مثال په تور باندې دو ناظر دسترګي په ټکی لیدون کې نه یاره ناظر چې دسترګي په ټکی لیدون کې نو دا ټکی بیا دا تور غواړي دسترګي کې دغه دا ټول لیدو والا نه ده دغه دا دنه چې کوم لینز لګېدل قدرتي دقه شي بیا دا سپین غواړي دا منس کې بیا دا سترګې دا کنټرول غواړي دا چې مخ غواړي لاس په دغه لاس په معنا باندې اړي څنګه چې مخلوق لاس نه وي دا مجسمه دی دا دغه چې لاس خو بیا چې څه کوي دا خو بیا بدن غواړي بدن بیا چې هو بیا ټول دغه جسم ثابت دي پنده ولا ثابت او سټو له ثابت او یا ول دا شنو دا خو بیا الله پاک جو محل حوادث وګرځو ایست چې کومه مخبر دي مخلوق دغه خبره هم نو
حاضر ناظر چې کوم دی د الله د پاره چې دی وي تعویل به جرا وشو ها نو دې کې دا خپل دغه تراشه اوسه شواهد د شاهد جمع دا شاهد په معنا د حاضر یا د گواه سره تعریف دانی اصطلاحي دغه لغوي خبره او تعریف الشاهد هو حدیث مروی دې ځکه چې کوم دی دا اصول حدیث خبره چونکه روانه ده کنه زمونږ دا خو تخصص په حدیث دی اوس موږ دغه د اعتراض چې دې په دې کې فن کې شاهد چاته وي او شواهد چاته وي نو بابا وایي چې الشاهد هو حدیث مروی عن صحابي آخر يشابه الحديث الذي يظنه تفرده سواء شابهه في اللفظ والمعنى او في المعنى فقط شاہد چاہتے ہوئے شاہد ایسی حدیث ہے جو دوسرے صحابی سے مروی ہو اور اس حدیث کے مشابہ ہو جس کو وہ متفرد سمجھ رہا ہو خواہ لفظ و معنی میں مشابہت ہو یا صرف معنی مشابہ ہو تاسو په پښتو کې دغه کې دا خو ما تاسو اردو کې دا راغو دغه چې هغه زموږ بالحق شاه مبارک راغلو دا کو خبره وګورئ ذکر کړه دا ګورم ملګری دا سشته دي لکه طوفانان ملګری دا شاهین دا ترجمه دا ذکر راغلی لپاره په اردو کې دا لیکل او خپل کا خو دې سره نو شاهد داسی حدیث کے الشاہد هو حدیث مروی عن صحابی آخر شاہد داسی حدیث سے چاہتا دا بل صحابی دا مروی بھی او دا دی حدیث کم چھ دی یعنی دی وی چیز پا دی کہ متفرد ما اس کا دا مشابہت لفظیو او معنوی دوارو او یعنی دا مشابہت پا کی لفظیو معنوی دوانا یا صرف معنن مشابہ ہو مشابہت ہو صرف معنی کی مشابہت ہو جو کسی اور صحابی سے مروی ہو یعنی آسان ترجمہ آسان تشریح کو یکی ندی دادا کہ یو حدیث تے یو صحابی نے مروی بھی دغه شان ته کې یو حدیث چې کوم دی بلم وي چې هغه د بل صحابي د مروي وي یو حدیث یو صحابي د مروي دی لګیاري خو یاره دغه شان ته کې حدیث د بل صحابي د مروي اوس د دې خبرې خیال پکاره چې هغه چې دا متن حدیث مروي وي یعنی کہ جو متن حدیث مروی ہو اس کے لیے ضروری نہیں کہ لفظاً ہو یعنی معنی دا ہے کہ مقا شانتے کے الفاظ دا دیم بھی دی بل حدیث بالکل مشابہت دا سے لا ضروری دا بلکہ معنی مشابہت بھی اس میں قبول ہوگی کداغی سر معنی مشابہت وہ قبول دے لیکن اس میں اوٹے کے راضی بھی اوٹا سپاگی انشاءاللہ سر خلاص شي نو دا بم په دې کې چې دې سي دې کې به دا قبول وي اوس یو نوٹ په موږ لګولې دی چې توابع و شواهد کا مقصد حدیث کو دوسرے طرق سے تقویت دینا ہے یعنی توابع و دا شواهد کو مقصد دا دی چې دا حدیث په نورو طرق باندې دې له تقویت ورکول دا یو حدیث په دې بل باندې قوي شي د تقویت لپاره چې کوم نه شواهد او توابع د دې ضرورت دی دا د دې مقصد لپاره چې کوم نه دا لټول شي سمانا توابع و شواهد کا مقصد حدیث کو دوسرے طرق سے تقویت دینا ہے شواهد توابع و شواهد مقصد دا دې چې دی د حدیث مبارک له په نورو طرقو باندې تقویت ورکول دي چې لکه په دې داسې حدیث چې کوم دی د دې سره لفظن او مانن دواړه یا مانن یو مشابه بل مشتاق یو شاهد بل مشتاق
او تعبیر دی بلمشتا خا مثال یې لکه څنګه دی بالفرض اوس مثال تاسو ذهن کې وساتئ خا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مبارک نے روایت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی دی اذا رأیتم دا حدیث مبارک سنن کبرا دا نسائی چکم دے ذکر کرنے دے 2400 اور یوکم شپیتم نمبر آیات 2459 نمبر آدھا حدیث دا حدیث مبارک ترجمہ دا ہے کہ جب تم چاند دیکھو تو روزے رکھو کلے جتا سمیا شوی نے روزے نہیں سے اور جب چاند دیکھو تو افطار کرو کلے چمیا شوی نے افطار کرو پھر اگر مطلع ابرالود ہو تو 30 پورے کرو کلے چبیا مطلع ابرالود وا دامیاش پٹشوا فین غم علیکم الہلال فَقْبِلُوا الْعِدَّةَ الثَّلَاثِينَ دا حدیث مبارک پدی کی چھ دینو یو دیدے کی خدا ٹکی چھ کم راغلے دے کتا نو پدی دے کی غم راغلے دے غم دے الفاظ کی بتاو ستا پتولی اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا عِدَّتَهَا کوئے پر رویت مان پڑی دو مان وہ دے دے کہ فَإِنْ غَبِيَ عَلَيْكُمْ کچھتا دا دامیاش پٹش پتا سو مان دی نبی آدھا سکارو کے کہ فَاكْمِلُوا عِدَّتَ شعبان سلاسین نبی آتا سو شمار دا شعبان معظم چلے دیرش پورا کی نبی آتا سو سو کے کہ دیرش کلر دا شعبان مبارک پورا کی بیا رکجو نیسی دا حدیث مبارکم سنن کبرا دا نسائی دا بل حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی دی یرا الفاظ کی چکم دے نو سلک دیر فرق شتا خدا دا دید پارا بیام شاہد دی دا کم دا پارا دا دیو حدیث دا پارا دا یو دا دیو دا پارا شاہد دی دا بل دا پارا سلک شاہد دی خواه یعنی چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر افطار کرو ندی دیکھے چاند لکہ میاشوی نے روجہ نہیں سو چی میاشوی نمانا دادا چی کل میاش دا رمضان مبارک میاشوی نے روجہ نہیں سو چی کل دا شعبان المعظم کل چی دا شوال میاشوی نے بیا افطار کوئی دا سے نہ چیگی بس میاشتی ولی دا اس پر روجو شروع کرنو کنی سے نوخا خبرت نفلی و یارا دا خو چکم دینو چونکی سبق کی چکم دینو اخبری درس کی التوابع والمتابعتو دا توابع ذکر شو دلتا کی دا شاہد شواہد اور دا شاہد ذکر رہا نو اس پر یہ تابع اور شاہد کے فرق سے دی نو یو خو چی دینو لفظی فرق او ظاہر نہیں پوشو لفظی فرق خو ظاہر نہیں سر دا ملاوی دوسرے تعلق دے علاقہ دا شاہد دا دغی دے بل حدیث اور تابع چکم دے نو اس کا تعلق صحابی سے نیچے کسی اور راوی کے مل جانے سے ہے دا تابع چکم دے تعلق دا صحابی نلان نے چکم دے دا بل یو راوی سره چې کوم دی د میلاویدو سره دی هغه ځای کې د دې تعلق د دې شاهد تعلق چې دی د دې بل صحابي د روایت د میلاویدو سره دی د بل صحابي د او د تابع تعلق چې دی د صحابي د لاندې د یو راوی سره د میلاویدو سره د دې تعلق دی د چا د تابع جن کا شیخ ایک ہی ہو یا شیخ کے شیخ سے ہو دی شیخ یلوی یا دا چکم دینو دا شیخ نے چکم دینو حدیث غستگی و دا چکم دینو تابع دی کنا لیکن مخطا سویلی و دا دی شواہد حکم سے لکا حکم اگر دونوں سند صحیح ہے
کله دې دوانو چې دې حدیثینو چې دا یو د دې بل شاهد دی د دې سند صحیح ہو نو بیا تو وہ غریب کے درجے سے عزیز کے درجے تک پہنچ جائے گی ځکه چې یو راوی دا هغې دی که نه دا خو حدیث غریب دی که نه او چې کله د دې سره میلاو شو د دې شاهد شو نو دا اوس دوه راویان شو نو دا اوس د درجې د غریب نه لاړه درجې د عزیز ته ورسېد عزیز هغه حدیث ته ویل کېږي چې د هغې راویان په هر وخت کې دوه پاتې شي دوه په دې خبره پوه شو او چې کله یوي نو دې ته غریب حدیث کله دوی عزیز او چې کله درې یا د دریو نه زیات وي نو بیا حد تواتر ته نه رسېدي دي هغه راویان نو دې ته بیا مشهور ویل کېږي پوهېږئ چې دا به تاسو ته راشي بیا تاسو ته وایي که دا سند د دوانو سند صحیح نو دا غریب حدیث چې دی دا د درجې د غریب نه عزیز ته درجې ته رسی او که د دوانو اگر دو شواهد مزید ہو تو مشہور کے یعنی اور دونوں شواہد عزیز ہو تو مشہور کے درجے تک پہنچ جائے گی مطلب داشو که چرته اوس دغه روایت چې کوم دی دا دوه راویانو ذکر کړی دا شاهد چې پیښ شو نو دا د دوه بیا به داسې دا به بیا د عزیز نه لاړ شي نو د مشهور حدیث درجې ته به چې په هر وخت کې دوه راویان پاتې شي او مشهور چې درې یا د دریو نه زیات راویان خو حد تواتر ته نه رسېدلي متواتر حدیث احد تیرا بیان نه دي نو دې ته بیا سوی مشهور ویل کېږي پوه شئ ها اوس ګورئ شواهد حدیث کو تقویت دیتے ہیں دا شواہد چې دی نو دا د حدیث ته تقویت ورکوي امام ترمذی کی سنن شواہد کا بہترین مصدر ہے د امام ابو عیسی ترمذی رحمت الله علیه دغه چې کوم دی سنن ترمذی هغه روایت کې د عبد الله بن عمر سے روایت دی دا دغه شواهد شو نو تاسو وګورئ کنه مثال په تور امام ترمذی رحمت الله علیه یو حدیث ذکر کو بیا ور سره چې کوم دی لکه دا شی چې او فی الباب دا شکیه ان جابر و عائشه و ابن عمر د دې مطلب دا شو چې دا حدیث اوس دې ته تقویت دومره میلاو شي چې دا دغه ته ورسېد مشهور شو ورسېد چې دا لکه دا دغه چې مثال چې دلته کې څنګه راشي یا که مثال په تور باندې فی الباب عن جابر یوازې مثال یا عائشة یوازې یا ان ابن عمر یوازې نو بیا به صحیح بیا به چې هغه غریب نو دا به عزیز شي تقویت پول ورکړي که هغه عزیز نو دا به څه کي نو مشهور دغه ته به ورسېد په دې خبره پوه شو ها هلکه اوس په دې ځای کې چې کوم دی نو تاسو یو ټکي کړی و د شواهد د حکم کې چې هلکه د شواهد کا اعتبار سند کے لحاظ سے ہوگا د اعتبار مفہوم اس پکار دے د اعتبار سے مقصد دے سو مفہوم دے دلتا نوار داوئی چھ اعتبار سے مراد ایک حدیث کے لیے دیگر اسانید و طرق کو اکٹھا کرنا د اعتبار نہ مراد دادی چھ دیو حدیث تپارا نور اے سندونا او طرق یوزے کول اعتبار کرنا د اعتبار مفهوم سره په معنا دا ده چې د اعتبار نه مراد چې دی د یو حدیث لپاره نور سندونه نور طرقو دا چې کوم دی یو ځای کول ها اور یو ځای کول او تلاش کول کہ کوئی ایسا راوی یا سند مزید مل جائے جو اس کو مزید تقویت دے دے دې د پاره دا چرګي دا تلاش او دا یو ځای کول او دا نور ثاني د طرق چې داس یو راوی یا یو سند د دې نه علاوه میلاو شي چې دې له مزید تقویت ورکړي دي
حدیث خا اس نے لفظاً یا مانن ہی روایت کیا ہو، چاہے وہ کسی دوسرے صحابی کی وجہ سے شاہد ہو یا دیگر سند میں سے کسی اور راوی کی وجہ سے تابع ہو، یا پھر یہ جان لیا جائے کہ اس کے ساتھ کوئی اور شریک ہے یا یہ اکیلی سند ہے، تاکہ اس کی صحت و ضعف کے بارے میں صحیح معلومات حاصل ہو سکے اور نتیجہ حدیث پر حکم لگایا جائے۔ تو دلته تاسو ته وایي چې دې دپاره نور سندونه نور طرق یو ځای کول او تلاش کول چې یاره داسې وشي چې داسې یو راوي یا یو سند مزید ملو شي چې هغې ته دې حدیث مبارک ته مزید تقویت حاصل شي. پوه شو دې دپاره خواه که دغه لفظن وي یا مانن وي، که دغه حدیث بعینه په الفاظو کې مشابهت وي او په معنا کې مشابهت وي، یا چې کوم دی نو په معنا کې بس مشابهت وي نو هم صحیح ده. وہ کسی دوسرے صحابی کی وجہ سے شاہد ہو یا دیگر سند میں سے کسی اور راوی کی وجہ سے تابع ہو، هغه د بل صحابي نه د وجې نه شاهد وي یا د بل سند او بل سند کې د بل راوي د وجې نه چې کوم دی نو دې تابع ګرځېدلي وي. ګوره تاسو دغه د صحابي د شاهد او دغه فرق وي نو دې ځای کې پکې هغې ته اعتبار وکړل شوی. یعنی مطلب دا دی چې هغه د یو بل صحابي د وجې نه شاهد وي، ځکه چې دا صحابي کې خبره شو، یا چې کوم دی یا د بل سند په بل سند کې د یو د بل راوي د وجې نه چې کوم دی نو دې تابع وي، دغه تابع ټکي وي. بیا دا معلومول پکار دی چې د دې سره نور هم څوک شریک دي یا که داسې دي چې دې یوازې چې دی نو څه دی یو سند دی کې دي، دې دپاره چې دا معلوم شي د پاره د دې چې د دې د صحت او د ضعف په باره کې معلومات حاصل شي د دې حدیثو، او بیا نتیجې د حدیث باندې چې کوم دی چې کله هغه معلومات حاصل شو بیا چې په هغې باندې حکم ولګولی شي هغه شته چې هلکه دا ضعیف دی نو د ضعیف حدیث ځان له بیا احکامات دي، د دغه چې کوم دی مثال په طور باندې د صحیح حدیث ځان له، د حسن ځان له دي، د حسن لذاته حسن لغیره وغیرہ ټول ځان له دغه دي احکامات. هغه شان حکم چې ټول بیا دې کې یو نوټ هم چې دی نو شته، هغه دا چې یاد رکھیں اعتبار کوئی شواهد و توابع کی قسم نہیں ہے. اوس اسنه چې څوک په دې کې دا راولي چې دا اعتبار کې د شواهد او د توابع اوس قسم دی نو وایي چې دا د دې څه قسم نه دی. څنګه چې بعض خلکو دا خبره دغه کړې ده چې یاره دا د دې یو قسم دی، بعض علماء دي جس طرح بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے، بعض خلکو دا خبره چې دی نو سمجھ ته راوستې ده ځان نه چې یاره د ګڼلې ده چې دا د دې شواهدو د توابعو یو قسم دی، بلکہ یہ اسانید سے متعلق بحث ہے. اعتبار چې دی دا د اسانیدو سره تعلق لرونکی یو بحث دی. الکه چې مثال په طور باندې چې شواهد چې دا شواهد په کوم ځای کې موندلی شي دا بحث، او توابع به چې کوم ځای نو کوم ځای موندلی شي، یا دا چې دا شواهد او یا توابع موجود دی او که موجود نه دي، دغه د اعتبار په دغه د پاره استعمالي دی. افغان یو بحث دی دا اقسام د دې شواهد او توابع کې داخله نه دي. په دې خبره پوه شئ. دا خبره چې کوم دی نو دې د پوری راورسېدله دې پسې تاسو لاغه پولیس کې پسې راغونډې کړې که نه. اوس تاسو ته چې کوم دی نو د احادیثو د راویانو د تعداد په اعتبار سره حدیث کے روات کی تعداد کے اعتبار سے اقسام، دا حدیث
د راویانو د تعداد په اعتبار سره اقسام درته وسخی الکا حدیث کے راویوں کی تعداد کے اعتبار سے بنیادی طور پر 2 اقسام ہیں دا حدیث دا راویانو دا تعداد په اعتبار سره بنیادی طور باندې 2 قسم دي 2 قسم یو چې کوم دی نمبر 1 حدیث متواتر نمبر 2 احاد حدیث احاد حدیث متواتر او 2 اقسام ہیں دا حدیث متواتر 2 قسم دي متواتر لفظی متواتر معنوی 2 قسمونه د متواتر هم دي حدیث متواتر یو حدیث چې کوم دی نو هغه یو قسم د متواتر لفظی دی یو قسم د متواتر معنوی دی بیا چې کوم دی نو دا خو د متواتر اقسام کې راځي اوس آحاد کی 3 اقسام ہیں آغا دے کی حدیث متواتر و آحاد دا 2 قسمو راویانو دا تعداد پہ اعتبار سرا قسمو دا دکھا غریب عزیز اور مشہور غریب عزیز اور مشہور غریب کی بھی 2 اقسام ہیں دا حدیث غریب بیا اخبر میں اس کی سو قسم نہیں یو غریب مطلق دی یو غریب نسبی دی غریب مطلق غریب نسبی مشہور کی بھی 2 اقسام ہے دا حدیث مشہور دا دے غریب مطلق غریب نسبی خواہ دا غریب اقسام ہوگی خواہ دا غریب سو قسم ہی 2 دا رنگی دا مشہور 2 قسموں دی بزرگان دا مشہور ہم 2 قسموں دی مشہور کی بھی 2 اقسام ہیں نمبر 1 مشہور اصطلاحی نمبر 2 مشہور لنیداد اہمیت حامل دی دا اقسام جن کی بنیاد پر حدیث کے قطعی و ظنی ہونے کا حکم صادر کیا جاتا ہے کہ دا حقیق بنیاد باندے دا حدیث دا قطعی و دا ظنی کی دلو چاہلکہ دا حدیث قطعی الحکم دے او دا چکم دے نو ظنی الحکم دے کم بنیادی طور 2 اقسام یو حدیث متواتر یو احاد اس راشے رنبنے ہڈنگ ورکے المتواتر متواتر چونکہ آگا دے کتا سلاوات لگاتار مسلسل خواب لکه تاسو اوس مثال بکار دی چې دا وسنګ لکه دا شوی چې جس طرح اونٹوں یا چیونٹیوں کی قطاریں تسلسل سے چل رہی ہوتی ہے څنګه چې د حدیث کی داسې سندونه چې هغه په تسلسل سره کثرت سره چې کوم دینو موجود وي دې ته تواتر وي لکه مثال په تور باندې رسول الله علیه السلام مبارک په دور کې دومره چې محال وی جمع کېدل د دغه دومره لوی جمع عادتاً چې کوم دی نو محال وی په سبب په دروغ باندې قسم باندې اوس چې مانوي وي چې لفظي ټکی استعمالي ها که لفظي وي او که اصلي شی مانوي چې اظهار له وو په کې کېر بیا لفظي کوي ها او کنه نه کې په بیا لفظي وي ها یعنی اس حدیث کی اسانید اتنی زیادہ ہو دمر زیاد ہوئی کہ دا انسان حضرت انسان دا بے اختیار ہوئی کہ دا دمر لوی تعداد چکم دینو راجمع کېدل دا پا دروغ باندې سدی محال کوئی شے بھی کنا ہاں لہذا تعداد کا ہونا اس حدیث کو یقین میں بدل رہا ہے د دې تعداد اکثر په بخیاله کې دا خلق ځان نو خبره مخلوق څه نشي کولای سوي الکه مخلوق چې څه کولای شي نو هغه اوسو کوي دې هدي دې فن کې راشه وګوري مخلوق یو دی
نو محبوب علیہ السلام دا حدیث نوم چې دی نو بدل دی مخلوق کې دوه راویان شو دوه نو محبوب علیہ السلام د حدیث نوم بدل شو عزیز شو الته غریب درې دی درېو نه زیات نو هغه مشهور شو اوس که داسې زیات ډېر زیات دا مخلوق ډېر راجمع شوي نو به یې دومره لوی کار وکړي چې دغه ته متواتر وي د هغې احکام به اوس راشي کولی شي که نه شي کولی ما په هره حواله باندې چې ول راځي نو ډېر لوی دغه دی ورته مداخلت ورته شته دی خو څه ووایو چې دا ولې داسې دا خبره کوي خو دا تاسو په دې ځان پوهېږئ چې دا خبرې چې کېږي که نه دې پسې وروستو صحیح ښه وروستو پسې صحیح هغه پسې صحیح لکه تاسو ووایئ چې دا به پسې دا صحیح پسې دی چې د پیغمبر خدا علیه السلام د شان نه خلک منکرول چې وګوره مخلوق څه نشي کولی لہذا پیغمبر علیه السلام مخلوق دی شهدا مخلوق دی اولیاء مخلوق دی لہذا دوی څه نشي کولی نو بس دغه د دې د شان نه ختمولو دپاره دا کوشش شروع دی ښه چې څوک پرې نه دي پوه وایي نو هغې دې په ځان پوه کړي او چې چا څوک چې دی نو مثال په طور باندې ډالرې وغیره اخلي نو هغه خو نه پوهېږي ښه ځکه دې ځان په کس باندې وده کړي چې یخ سړی وده شي بیا یې خول دا بیا ګران شي یخ سړی چې ځان وده کړي بیا ښه نو راشئ دې د ښه تا خو پکې ضمنه داسې یو خبره راغله اوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائلی دی کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی لا تجتمع امتی علی الضلالہ زما امتیان چې زما امت نو بیا خو د دې چې کوم دی نو هغه اجماع د دې اجماع چې کوم دی نو قطعي حیثیت لري چې دا ډېر راویان او سندونه راجمع شي دا حدیث چې کوم دی متواتر دی د دې تواتر علی الکذب محاله ده دا د اجماع چې کوم دی حیثیت شو او اجماع چې کوم دی نو دا د دې حیثیت قطعی وي دا چا د اجماع جس کی وجہ سے محدثین کرام نے متواتر کو قطعی اور یقینی قرار دیا ہے د دې وجہ بزرگانو محدثین حضراتو دا متواتر چې کوم دی دا قطعی او یقینی ګرځولې دی او قرار کړی دی په دې خبره شرطونه متواتر کی شرائط تعین کے بغیر کثیر تعداد ہو جس سے علم یقینی و ضروری حاصل ہو یہی راجح قول ہے د تعین نه بغیر چې لکه دومره راویانی دا د دې نه بغیر اهل علم چې کوم دي صاحبان د علم هغې د تعداد تعین کوي چې دومره تعداد دي نو بیا به دا هغې ته متواتر ویل شي پوه شوې لیکن دا یو خبره یاد ساتئ وہ بہتر نہیں ہے تدید کم دے دزدکو تدریب الراوی رواخ ہے حدیث بعد جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکی دغخبل معرکۃ الآراء تصنیف کے کہ ولا يعتبر فيه عدد معین فی الاصح مثلا بعض نے 5 بعض 15 دغه کړي دي بعض نے کم از کم 10 چلے دا حدیث 15 کا سورہ روایت کړي دا یو بعض علماء او زیات د 10 زیات چا دا ویلي دي خبره کوي ها جبکہ قول صحیح قول یہ ہے کہ تعداد غیر معین ہے ہاں دا چې کوم دی نو اوس تاسو یاد ساتئ نمبر 1 روات کا عادتاً جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہو دې د پاره دا خبره متواتر په هر طبقه کې د سند او زمانہ کې چې کوم دی په هر طبقه او سند او زمانہ کې تعداد هم دقه وي
कम शुरू नहीं क्योंकि हर जमाना अपनी एक हैसियत रखता है जगह हर जमाना अपनी हैसियत लगी और हदीस मुतवातिर हर जमाने से होकर कसीर हुई दागीरा जब केदल पदरों से महाल तो दी वजह से द्वेम शर्त का शखा हर तबका सनद ज़माना में बारह तबका सनद ज़माना की तादाद कभी कम शुरू की हर ज़माना मुख्तल हैसियत में खुदा हदीस इल्मी यकीनी न हासिली अकल इल्मी यकीनी न हासिली हाँ जगह जिता जुगोरे कमो कमो उलमाओ इज्तिहाद करे दे तो कुरान और हदीस ने इज्तिहाद करे दे अखबल गलाबों को मुताबिक मानने तो तासु सोए उलमा सोई होंगे कुरान करे दे जगह पे अमल को इदा सवाब ने एहतिमाल न खता ले और दाबल मजहब याद की नूर मजाहिब की लका हना बोझ जमुंदा मजहब चले दा सवाब ने एहतिमाल न खता ले शवाफी वगैरह बागी उमदगा से हुई और हना बोझ दा नूर मजाहिब खतवा दी सद एहतिमाल द सवाब द नूरक जी उसको दाब सवाब दियो दाब सवाब दियो दाब सवाब दियो बिया पदी यो सिलसिला खती न दे दे के खबर पदी पदी और छोटू को की खबर रे रजा सवाब दी एहतिमाल द खता तो दे दे के जमा खबर मकसद जमा दाओ अकल च कम दे की मिसाल क़यास शुई अब सही को क़यासिम नहीं करते इज्तिहाद बोला क़यास नहीं करना चाहिए कि यो मुझे बरावाले पे मान मनूर बिया क़यास के मनसूस मन अगर नस बांधे वाला मनसूसी चिकम नगद या ये बांधे बगैर मनसूसी क़यास के हो कम बदे बगैर बिया चिकम ने क़तइयत तो लगा पर कल राजी और बगिनिश का करना दे वजह चिकम ने अगा इल्मी कतई और यकीन नबी करीम अलैहिस्सलाम मुबारक नरा रसीदली दी उस तपदे की गोर लकता समझ में और यो सरे द अगल गई मिसाल के तौर पर मोजबा निलाम की तरफ न मसकई नदाबा अखली भी लका मौलाली से खबर वाज़ कर देखो लगा चकम दीन पा अकल बिन माबा न मोजे बलाल की तरफ मसको पाखल नहीं न बरे के न बस दगा ते उद दी हिस्सी उदा लगा पदे की तकसीम के आगा चकम दे दो यानी चकम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक नरागली दगा बगैर दगे न कुछ दे नो कार नहीं की हौज बोरे बल सलोरम नंबर शर्त अगदार ये तवातुर ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर जाए कि इल्म कतई व यकीनी का फायदा दे दा तवातुर दासी सूरत इख्तियार की इल्मी कतई और यकीनी फायदा वर्की पदे खबर को दा पदी शराइत की जदे योदानी वो जरा का मुतवातिर अक़साम मुतवातिर की अक़साम मुतवातिर की दो किस्में हैं एक मुतवातिर लफ्जी दूसरा मुतवातिर नंबर एक मुतवातिर लफ्जी नंबर दो मुतवातिर मानवी मुतवातिर लफ्जी मुतवातिर मानवी नंबर एक चिकम ने मुतवातिर लफ्जी का नाम मुतवातिर लफ्जी से मुराद जो तमाम तबकात व दरजात और असानीद के साथ एक ही लफ्ज़ व शक्ल और माना में बयान की रिवायत की गई हो यानी दो मुतवातिर लफ्जी ने मुराद दारे चुको द तमाम तबकात व दरजात व असानीद सरा पयो लफ्ज़ और पर शक्ल और पर माना की अगर रिवायत चिकम दे बयान नशीन जिस तरह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार दा हदीस मुबारक में सही बुखारी ने हदीस नंबर चिकम दे लगाने बनाएगा हाँ जहन्नम बनाए वो अपना ठिकाना जहन्नम बनाए हाँ जी उस गोरे देखिए
کې یو ټکی دی من کذب علی متعمدا نو ګوره دې کې رسول الله علیه السلام په خپل امت څومره مین دی اوس چې دی نو بس داسې چې من کذب علی فلیتبوأ مقعده من النار دا متعمدا ټکی چې راوړ چې دې قصدن عمدا په ما باندې کوو یعنی دې داسې نه دی چې ګینیره د دا سوچ ته خیال لږ دا حدیث دی او دې بیانې دغه نه دی بلکې دی وایي چې دا زه رسول هغه په دې حدیث مبارک کې دننه په دې امت باندې هغه کني داسې خو بیا تقریبا چې د دې نه بچ کېدل خو بیا ګران کار دی ولې چته به بګی داسې خطأ به پکې راغلي چې هغه به عام حدیث نه یو خلکو اور حدیث کړي چا به لیکلي چې دا په حدیث کې دی او دی به وایي چې په حدیث کې داسې راغلي دی بل دا خو یې قصد نه چې زه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دروغ تړم او دا وایم چې دغه یې قصد نه دی وعید شاباش په دې پوه شئ یہ حدیث گورا دا حدیث مبارک تھی یہ حدیث 70 کے قریب صحابہ کرام سے مروی ہے تقریباً او یوتا قریب جس میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہے جو بدے کہ عشرہ مبشرہ بھی شامل ہے غلط صحابہ چکم دلتا ہوتا پر جنت بانے زیر ملو شو عشرہ دی لستی ہو زیر و طور کرے شو اگر مبشرہ مفعول پسی غبان دکھا اگر روایت کرے بعض کے نزدیک تعداد کا حساب ہی نہیں بعض کو نسبت نہیں حساب تعداد کا حساب سر نشتہ دوبارہ گڑوں کھڑے بعض کے نزدیک 100 سے زیادہ اور بعض کے نزدیک 200 سے زیادہ سے مروی ہے بعض کو نسبت سر نہ ډیرو بعض کو نسبت 200 نہ ډیرو نہ دی چې کوم دی دا حدیث سره مروی دي کوم یو حدیث من کذب علی متعمدا دا حدیث یعنی بزرگان گورے علاوہ عظیم احادیث متواترہ جو کثیر تعداد ہے عمرہ نقل کری دی سمو مانا کری دا سمو دسی نکلی دی حدیث حوض کوثر شریف چکم حدیث دی جو 50 سے زائد صحابہ سے مروی ہے اس کو دا حوض کوثر دا حدیث نسو انکار کی دا متواتر میں انکار دیکھا گوری نمبر 2 حدیث مسح علی الخفین موضوع فرمسا جو 70 کے قریب صحابہ کرام سے مروی ہے موضوع باندې مسح کول دا او یو صحابہ کرام ته لگ بھگ دی روایت دا او یو صحابہ کرام جو 70 کے قریب صحابہ کرام سے مروی کم حدیث دا مسح علی الخفین چې پیغمبر علیہ السلام مسح علی الخفین او کله صحابه دایته دومره روایت بل حدیث دریم نمبر اغدان نظر الله امرأ سمع مقالتی آغا سڑے دے تر و تازہ ہوئی جزما مقالے ہوئی دلی جس نے میری حدیث سنی اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے اور ایدلے دے دی فضیلت مشتا و بے بلتم رسول اللہ اہدام سلورم نمبر حدیث انزل القرآن على 7 احرف قرآن عظیم الشان وہ احرف باندے وہ قراءات باندے چدین انہا نازل لیں قراءت 7 چوتو متا سوال اس میں دنیا کی دا قراءت 7 والا قاریات سکنا دا مختلف وہ لغات سر وہ احرف سر یعنی معنی دا ہے وہ قراءات سر چکم دین دا نازل دا ویشت صحابہ کرام مروی دا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ چاچ دا اللہ تعالیٰ دا رضا دا خاطرہ جماعت جوڑ کو اللہ تعالیٰ بدلے چکم دین جنت کی کور جوڑ کی دا حدیث دا شل صحابہ مروی دی گورے تاسو دا کمو خدا حدیث ویو کر چاہے کہ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ دا حدیث خدا دا شل صحابوں مروی دی گورے خواہ دا متواتر کی داخل لی
علاوه ازي د دین علاوه كل مسکر حرام هر نشدار شی حرام دی كل مسکر حرام ولکه سراشو هر نشور کوون کی شی سي دا حرام او تاسو په خپل کوی خلک کې کوم کوم شیزونو کې نشه د جو بازار ټول سره دا حرام خو دې کې بیا بعض ټیم کې پکې زین دا خبر راځي لکه بعض خلک متاثر په کله کله کېږي هو دا چیم چې دې نو دا نشه ده څه ده دا چې څه ده نام نشه او چې نشه نه چې عادت دي دې خبر پوه شو نشي والا سړی چې کوم دی ته په هسپتالونو وګرځوه پیسې په پړ روپۍ په تنظیمونه ولګي او یا په خپله ولګي چې راشي نو بیا یو کلب ته وباسي هغه بیا د چاپلار هم نشي او چې بس که کني نو به نیسو ریا که میلاو شو نو وبېسو څه مو خیال ها ګوره عادت نه دی عادت خو که بس چې میلاو نه شو نه دی میلاو دې نشي کړی څه خبره یاره هغه مو چې دی نو عجز الله دې وبخي بس دغه شي پسې به یې داسې چاړله او بس قدم خدای کې دې اسلام آباد ایرپورټ ته راغلو اسی خبره دې په متا سو خدا او چې یاره دا یو عادت دی یو چې کوم دې نشه ده اذان لسی یو سړی عادت مثال لګاو تاسو ته موږ دا موس چالي کړي سونه ګډوډي دې ته وسو لیله دې مانزه دومره حدیدي چې بالکل په دې سات ته تیریږي لګا بچي چې پلي ها او شموزو کې سونه بل غش اطمینان راځي دا په دې ګناه کې مقتدي بداو کوته چې کل مسکر حرام کنا هر مسکر حرام کله دې لاندې راولې په بیا راشي لکه چې څنګه دا تعالی دا دعا پس سنت نو تعالی دا صلوات سلام او تعالی دا میلاد شریف او تعالی دا ټول د حدیث دلان دی راولي کنه څنګه وي كل بدعه ضلال ها نو دغه دې کې راولي نو بیا دې کې وسر سکے دغه دې کې دا راوستو كل مسکرن بنگ حرام نسوار تمباکو حرام سگریٹ حرام تمباکو نوشی مضر صحت ہے دې به نکلي ها نو تاسو ګورئ چې کومه نشه ده نو دلته کې حدیث کې راغلی او دا حدیث مبارک دی ویل دې په دې ځای کې دا متواتر په مثال کې راغلی دی که نه علاوه ازی کل مسکر حرام ہر نشہ دینے والی چیز حرام ہے او دا چې کوم دی نو دا ټول بدال اسلام غریبا و سیعود غریبا فتوبا للغربا المرء مع من احبا پوه شو کنه دا ټول احادیث دي دا متواتر دي سدي دا حدیث متواتر دي نو هغه چې دا حدیث متواتر شو نو دا نشدار شی په حدیث متواتره باندې ثابت دي چې هر نشدار سره حرام اول ځان دی اوس په خلک وي او داسې په نماتي یو داسې ماتي نو لاول خدا زده کې چې نشه څه ته وایي نشه چې کوم دی دا یاد ساتي د دې کتابونو تعریفونه لیکلي دي یو نشه دی ته وایي چې لکه ځمکه اسمان کې فرق نشي کولی سړی نشه شي یو دا چې هغه به نسوار کول په دې مردان کې چې نو مې مراله راځي خو نو نه کنه نو هغه به چې کوم دی نو مړوي چې نسوار دی نو یاري دی او داسې خبره به کوله بعضې خلک ځان هم دغه کوي که نه هغه نقل بېدبي نه باشد او نقل کفر نه باشد هغې کې دا نسوار کول اوس په دې کې موږ خپل مقصد ته راځو نو دی وایي چې هلکه کله سړی نه یې اچولي نو دی بې سوری لکه ما تاسو ته مثال درک وختي او چې کله یې واچي نو په سور کې شي نو خبرې شي اوس خبرې اوس کوجي اوس وایه ډوډۍ وخوري او دا پسې ولګي نو اوس وایه او یو تا هغې پورې ته غږ مه کوه دا خو د تجربې نه وتې خبرې دي که نه
اوس هم دا دنیا ډکه ده نو تاسو چې د تجربه وکړئ که نه که مو نه کړي نو موږ وایو حالت یو ولي له اعتبار دی ته داسې وکړه چې چا لومبنۍ دی چېرته راچولي دي هغه له ورکړه اوس ته ما نه دې بیا د اسمان ته دې خیال شي ځمکې ته دې خیال شي بیا دې نر ته خیال شي ښځې ته دې دغه دی کې چې ته داسې کار شوی دی چې ته مدرسو کې دا ډوډۍ موډۍ او دا سیزونه میزونه دا سبزیانې دا خو ډېر هغه وي د کراچۍ مدرسې خو بیا هم ګودام یې دي سیزونه پیره سار راپاس منګکانو بیزه وجلې دا سترګې دي ایستلې دومره غټ غټ منګکان یاره نو بس دا هلکان غوسه شوي نو هغه یو یې راونیو صبر کړي ای پکې ګاډي چلوي په دې نشو کې ګاډي چلوي او خو په مخ یې روان کړي هېڅ دغه نه او چې نه یې کړي دغه نه شراب یې نه څښلي نو بیا به کار چې دی نو چې داسې دی په 18 घंटे کې کراچۍ وایي نو داسې وایي چې ته بیا 20 نه به مو راوړي مثال ها خو بهر حال نو بیا به څه کو دي شرابو ته به حلال وایي که حرام وایي حرام خو دي دې وجې نه چې دا په خوب باندې خوب خو مثال په طور باندې یو سړی د خوب باندې دي دا خوب خو چې دی نشم نه ده که دا دی له بس نو خو چې کله سړی اوده شو نو چې دی داسې جوخ ناس نه دی او ډډه یې ولګوله اوده شو نو اودس ماتېږي که نه ماتېږي نو بیا خامخا که استنجا ته ضرورت نه نو چرندام ته ضرورت خامخا دی نو علت په نقض د اوداسه کې په خوب باندې ځکه اودس ماتېږي چې استرخاء د مفاصلو راځي نو په دې نشه باندې ځکه اودس ماتېږي چې دې کې دغه علت وموندلی شي علت پکې دا وموندلی شي علت وموندلی شي نو ارتفاع د علت سره ارتفاع د حکم کېږي د معلول او چې کله اذا وجد العلت نو وجد المعلول حکم بل بیا دغه کېږي ښه اوس ګورئ د دې وجې نه چې کوم دی علت او معلول مسله ده پکې نو په دې اودس نه کوي یعنی چرندام کم از کم دا کار یې نو نه کوي نو په دې ما بیان شروع کو هغه مولوي صاحب موجود و ناست د دعا کې قابل سره خو اصولي خو کلک سره نو مې مرازو نو مې نه هغه چې کوم دی نو هغه صاحب ناست یقین تاسو کې دا علماء حق ورې دې ځای کې پېژندی شي قاعده قانون جاری کوي اگر چې نه نو بس هغه چې کوم دی څنګه ما تقریر بس کړه کېناستم نو راپاسېد داسې خوا کې داسې پولیس صاحب الله د سره ډېر ښه دا الفاظ ګوره دا ما ته یاد دي الله د سره ډېر ښه زما خو دې دغه ته اړو فکر او سوچ دی لکه هغه به د سوال کولی واوري او عمل پرې وکړي نو ستاسو د خاصانو دپاره خو دغه مسلې د دې علت او پلانینګ دي خو د عوامو دپاره دا یو خبره کوم چې کله نشه وکړي په کار دی چې اودس دې تازه کړي اودس دې تازه کړي ځکه چې یو صاحب دی عبدالله بن مبارک سے د ده متعلق د تفسیر روح البیان لیکلی دي وایي دې چا خو زمرې راوان په خبر کې مسلط ښه نو اوس چې کله سړي یو نشه کړي او بیا اودس ونه کړي او بیا اودس یې ټول عمر کوي نو بیا بس اوس دا خبره ذهن کې یاد ساتئ چې ګورې کله کله دا خلک دي نسوارو مسوارو دي ته چې دی نو مړه دا سهارات نه دي دا خو مکروه دي یعنې یو لویه ګناه خو نه ده نو زه وړه ګناه پرې ومنله او مني چې الله دې توفیق راکړي خو هلکه چې وړه ګناه په بار بار کولو باندې چې دی نو وړه پاتې کېږي نه پاتې کېږي او لا صغیرة مع الإصرار ولا کبیرة مع الاستغفار دا خو هغه دی دا خو چې دی نو د مجرباتو نه دي او دا خو هغه هغه دي چې په هغې باندې بلکل ټول ځکه چې کله دا شی موضر صحت شو نو موضر صحت چې وي دا حرام او چې حرام نشي مکروه خو دا فتوا خو چې ته تلې نه فتاوا مسعودي موږ سره دی کې به چې ته پرته فتاوا مسعودي په نوم باندې هغه د دې نسوارو د سګرټو میګرټو باره کې وایي ولكن عندي
وعند الصوفية الكرام البررة ممنوع بأشد الامتناع دا ممنوع بسخط امتناع هغه دا عبارت لیکلی په دې خبره پوه شو او بل دا وایي چې هلکه وایي چې صرف د خولې خوند خرابوي دا مکروه مضر صحت وي دا حرام نو دا نسوار خو د خولې خوند هم چې دی بې بنیاده نه وباسي یو پیره یو کس مړو چا ایشتلی و د شپې په دې بیا چې دی نو بس هغه چا ویل لمبرو چا ویل نیلم ولکه ټکه مړه دی نو داسې ور یې بوی کړل او خپل خپل باندې یعنی بهر حال چې خدا سو ښکارخ کارای دی هغه وجه چې ډبې پروت یې راواله ودا وګین خو دی پیپړې خراب خو دا نسوار تاسو ته پته شته دا نظر هم خرابوي دا ذهن هم دغه کوي کمزوري ولې دا لاړې په مخ لاړې دا لاړې توکل دا لاړې دې دپاره نه دي چې دا به صرف توکي د دې لاړو ډېره فایده ده بدن ته کل مسکرین حرامون هر نشدار نشې والا شی چې کوم دی دا څه دی حرام دی نو هلکه دې ځای کې به یو اعتراض وارد شي اعتراض به چې دلته خو کلو راغلی دی کلو راغلی بس یار حدیث کې راغلی حدیث متواتر دی جو بس چې کوم نشدار دی حرام نشي او دا ځینې چې کوم دی نو هغه نصیحتي باندې ثابت دي هغه چې حرام دي نه وي خو په عام دغه کې چې کوم دی د خلکو په اذهانو کې د حرام شي بله دا چې دغه هم پرېږده دا کل کو مثال زمونږ بل قسم چې کوم دی نو په دې کې چې متواتر په دوه قسمو متواتر لفظي متواتر معنوي نو دا متواتر معنوي اوس په دې ځای باندې شروع کېږي متواتر معنوي په دې ځای شروع کېږي نو بیا به دې سره بیا هغه مشهور ولولې اللهم صل علی سیدنا سيدنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه وصحابياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين الطيبين الطاهرين إلهي أنت مصطفى وإعداد وأستاذان أرواح ذي صواب أنت ورسول مباركان درجات بلند كي خذ فاكم ذات توجيه ونصر